بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم الصرف 22 نمبر درس دی. په دې کې به هغه چې کوم زمونږ مشق شروع دی، په دې مشق کې به دلته کې با نمبر ورکړی دی، د دې الفاظو معنی بیان کوي، او جیم نمبر ورکړی دی ما منع کړو، هغه دواړو سړو منع کړو، هغه ټولو ښځو پرهیز وکړو، مونږ پرې نه ښودو، هغه دوو ښځو وپېژندو. نو دی مونږ له راکړي دي، وایي د دې به تاسو عربي معنا وکئ، او دا چې کومه دلته کې کم د عربۍ کې لیکلي دي صیغې لیکلي، د دې تاسو په پښتو کې یا په اردو کې ترجمه وکئ. نو اول مونږ لیکو جی دا ما کتبه، دا باس نفي فعل ماضي معروف ته، باس نفي فعل ماضي معروف، او دا د صيغه جمع مذکر غائب ده. نو د دې معنی ده هغه ټولو سړو، هغه ټولو مذکرو اون لیکل. نو دا موږ سره د ما کتبو معنی شوه. د منعتم معنی ده منع معنی ده منع کول. منعتم معنی ده تاسو، دا صيغه جمع مذکر حاضر صيغه ده. منعتم باس اثبات فعل ماضي معروف، صيغه جمع مذکر غائب ده. نو منعتم معنی ده تاسو ټولو منع کړو، تاسو ټولو مذکرو منع کړو. دا دوه صيغې شوې، د دې مونږه ترجمه ولیکله. اجتنبتن، اجتنب یجتنب، اجتناب معنی ده پرهیز کول، او اجتنبتن باس اثبات فعل ماضي معروف ته، او د صيغه جمع مؤنث حاضر ده. صيغه جمع مؤنث حاضر، تاسو ټولو ښځو پرهیز وکړو. اجتنبتن معنی ده تاسو ټولو ښځو یا تاسو ټولو مؤنثو پرهیز وکړو په تیره شوې زمانه کې. ما ترکه باس اثبات فعل ماضي، باس نفي فعل ماضي معروف، باس نفي فعل ماضي معروف. ترکه صيغه واحد مذکر غائب صيغه ده، ما ته مخکې لګېدلې، ما سره باس نفي فعل ماضي معروف شوی ده. نو ترکه معنی ده هغه پرېښودو، هغه یو مذکر غایب پرېښودو. د ما ترکه معنی ده هغه یو مذکر غایب پرې نه ښودو، هغه یو مذکر غایب پرې نه ښودو. او منعنا، دا د منع یمنع گردان نه ده، باس اثبات فعل ماضي معروف، صيغه جمع مؤنث غائب ده. د دې معنی ده هغه ټولو مؤنث غائبو منع کړو. نو دا موږ سره د با نمبر چې کومه ده، با د دې الفاظو معنی بیان کوي. نو د ما کتبو، ما چې دی دا ما کتبو، دا باس نفي فعل ماضي معروف ته، صيغه جمع مذکر غائب ده. او منعتم دا چې ده صيغه جمع مذکر حاضر ده، او د باس اثبات فعل ماضي معروف ته. اجتنبتن دا صيغه جمع مؤنث حاضر ده، او باس اثبات فعل ماضي معروف. او ما ترکه باس نفي فعل ماضي معروف، او ترکه صيغه واحد مذکر غائب ده. منعنا باس اثبات فعل ماضي معروف، صيغه جمع مؤنث غائب ده. نو د دې معنی درته موږ ولیکلې. د ما کتبو معنی هغه ټولو سړو مذکر اون لیکلو، هغه ټولو مذکرو اون لیکلو، یعنې هغه ټولو سړو اون لیکلو. منعتم تاسو ټولو مذکرو یا تاسو ټولو سړو اون لیکه، منع نه کړو. اجتنبتن تاسو ټولو ښځو پرهیز وکړو. منعتم معنی ده تاسو ټولو مذکرو منع کړو، تاسو ټولو سړو منع کړو. اجتنبتن معنی تاسو ټولو ښځو پرهیز وکړو.
ما ترک معنا هغه یو مذکر غایب پرې نه ښودو او منعنا معنا هغه ټولو مؤنث غایبو منع کړو. اوس موږ له بله جمله راکړې ده دلته دویم جیم نمبر یې موږ له راکړی وایي دا جملې عربۍ کې ولیکئ دا جملې عربۍ کې ولیکئ. دلته موږ ته په پښتو کې یا اردو کې راکړي دي پښتو کې راکړي کتاب کې اردو کې لیکلي موږ دلته په پښتو کې ولیکل نو دا وایي د دې جملو په عربي ولیکئ دا اوس په پښتو کې موږ لیکلي وایي د دې عربي ولیکئ نو دلته وایي ما منع کړو ما منع کړو نو دلته کې به ورته منعتو صيغه واحد متکلم منعتو صيغه واحد متکلم ده نو صيغه واحد متکلم ده نو دا مذکر هم ویلی شي ما منع کو او مذکر مؤنث هم ویلی شي ما منع کو مذکر مؤنث دواړو لپاره صيغه واحد متکلم ده. اوس وایي هغه دوو سړو منع کړو نو هغه دا غایب ده نو دا به صيغه تسنیه مذکر غایب ده هغه دوو سړو منع کړو نو منع معنا هغه دوو سړو منع کړو هغه ټولو ښځو پرهیز وکړو هغه چې پکې راشي نو دا د غایب ده نو دلته کې د هغه ټولو ښځو پرهیز وکړو صيغه باس اثبات فعل ماضي معروف دی او صيغه جمع مؤنث غایب ده. نو اجتنب یجتنبو معنا ده پرهیز کول اجتنب یجتنبو اجتنابا معنا ده پرهیز کول نو اجتنبنا اجتنبنا معنا ده هغه ټولو ښځو پرهیز وکړو. دلته وایي مونږه پرې نه ښودو نو دلته کې ګورئ دا مونږه چې پکې راغی نو دا جمع دا تسنیه و جمع متکلم ده تسنیه و جمع متکلم ده نو دلته کې به د دې معنی ولیکي او یو خدا باس نفی فعل ماضی معروف ته دلته پکې نه ده نه راغلی دی نه هم نے د دې اردو کې وایي هم نے نہیں چوڑا نو ما په پښتو کې ولیکه مونږه پرې نه ښودو نو هم نے نہیں چوڑا د نہیں دپاره ورسره مخکې ما لګي نو باس نفی فعل ماضی معروف ته نو د پرېښودو دپاره ترکه یترکو معنا ده پرېښودل ترکه یترکو ترکن ترک کول پرېښودل نو دلته کې وایي مونږه پرې نه ښوده نو ما ترکنا مونږه پرې نه ښوده. اوس وایي هغه دوو ښځو وپېژنده نو علمه یعلم معنا ده پېژندل او هغه دوه نو دا صيغه تسنیه اول خو باس اثبات فعل ماضي معروف دی او بیا صيغه تسنیه مؤنث حاضر صيغه تسنیه مؤنث غائب هغه پکې راغلی په معنا کې نو د دې معنا ده علمت معنا ده هغه دوو ښځو پرېښوده علمت معنا ده هغه یو ښځې وپېژنده علمتا معنا ده هغه دوو ښځو وپېژنده. نو دا موږ سره د نن ورځې درس دی اول خو پکې مونږ د ما کتبو منعتم اجتنبتن ما ترکه او منعنا د دې معنی مو لیکلې بیا درته وایي عرب په پښتو کې جملې درکړي وي د دې عربي ولیکئ نو ما منع کړو یعنی وایي ما منع کړو نو هغې دپاره واحد متکلم راځي منعتو بیا وایي هغه دوو سړو منع کړو نو د هغې دپاره صيغه تسنیه مذکر غایب راځي منع او هغه ټولو ښځو پرهیز وکړو نو دا صيغه جمع مؤنث غایب ده اجتنبنا بیا وایي مونږه پرې نه ښودو نو وایي دا صيغه تسنیه و جمع متکلم ده نو هغې نه مخکې به ولیکي ما ترکنا او هغه دوو ښځو وپېژندو نو علمته ٹھیک شو علمه یعلم معنا ده پېژندل او چې د دې علمت واحد مؤنث غایب شوه او علمته تسنیه مؤنث غایب شوه نو دا زمونږ سره د فعل ماضي
ټول ګردانونه هم ختم شو څلور واړه ګردانونه باس اثبات فعل ماضي معروف باس نفي فعل ماضي معروف باس اثبات فعل ماضي مجهول باس نفي فعل ماضي مجهول نو دا څلور واړه ګردانونه موږ سره ختم شو او مکمل چې څومره مشق هغه ټول مشق تمرین هغه موږ ټول مکمل سوالات او جوابونه ولیکل دا زموږ فعل ماضي مکمل ختم شو ان شاء الله په بل درس کې به موږ فعل مضارع شروع کوو دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت